امام شافعي صاحب فرمای زه حاضر شوم د امام مالک صاحب په دروازې باندې د مصر خایسته خایسته اسونه ولاړو چې ما داسې اسونه چېرته نه و کتلې. وایي ما امام مالک صاحب دارالهجره امام مالک صاحب رحمت الله علیه ته مې وی چې حضور دا څومره بهترین اسونه تا میندلې دي. وایي ده ما ته وی چې دا اسونه ستا شو، دا اسونه ته واله. وایي چې ولې؟ وایي چې زه دا نه خوښوم چې په کومه ځمکه باندې الله محبوب ګرځېدلی، په کومه خاوره باندې الله محبوب خپل خپې مبارک ایښودي او زه په هغې ځمکې باندې اسانو له پاسه ګرځم، زه دا نه خوښوم. لہذا دا اسونه ته واله. دومره پورې کتابونه لیکي امام مالک صاحب دومره غټ محدث او دومره غټ عالم کې دو باوجود هم په مدینه منوره کې بچ دی روانو دیوارو سره به بالکل جوخ روانو. بس اوقات کله کله به د امام مالک صاحب دا اوږې مبارک زخمی شوې. چا تپوس ته وکړو چې قربان دا ولې؟ وایي زه دا نه خوښوم چې چېرته د الله نبي قدم راغلی هغې له پاسه د امام مالک قدم راشي. دې له جاته زه دیوارو سره جوخ ځم. 20 کاله روضې رسول ته مخامخ درس حدیث ورکړو چې کله بیا هم حدیث وی. نو زمونږ علما او محدثینو دا عادت دی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. راوی فرمایي نبی علیه السلام داسې وی، د به څه وی؟ د به وی قال صحابي وی قال صاحب هذا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. وی زه به دا وایم چې دا صاحب روضه رسول کې چې کوم تشریف فرما دے دغ صاحب دا فرما دے 20 کاله درس حدیث وکړو خو چای د پاڼې اوړولو आवाज هم وانه اورید. دومره ادب ملحوظ خاطر دومره مینا محبت. یو ځل هارون رشید بادشاہ د خواته حاضر شو او دته وای اے امام مالک ټول عمر د تیر کړه په مدینه منوره کې ځان ته د کور وانه خېستلو. 3000 دینار ورکړو. 3000 دینار. وای اے امام مالک په دې باندې ځان له کور جوړ کا. امام مالک صاحب هغه 3000 دینار ځان سره کېښول. چې کېښول کله چې دی واپس کېدو هارون رشید بادشاہ نو دته وایي ځه ما سره لاړ شه مصر ته. امام مالک صاحب د حدیث یو غټ کتاب دی موطئ امام مالک. وایي څه دپاره؟ وایي ما دا نیت دی چې څنګه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی دا کل خلق په خپل مصحف باندې راغونډ کړل او ټولو په دې مصحف باندې اتفاق کړ چې بس کلام الله دا ټیک دی، دین علاوه بل نسخه بنه جوړو. دکه سدا کل دنیا خلق چې دی دا ز په موطئ امام مالک باندې راغونډوم چې دا ټول خلق د دې حدیث تسلیم کې او دې مطابق جون تیروي. نو امام مالک صاحب ورته فرمایل چې دې خبره کې زه تاسو سره اتفاق نه کوم. وای څنګه؟ وای الله نبی صحابه چې دی هغه د دنیا ګډ ګډ ته رسیدلی دي او خلکو ته چې کوم صحابي ته څنګه حدیث ملاو شوی اکا سره رسوله. نو ته هغه صحابي رسول خبره ته زما خبرو امام مالک چې کومه معتد هغه مطابق کوي دا کېدای نشي. او بل د حضور حدیث مبارک ته چې اختلاف امتی رحمت، زما امت د خپل مېس کې کم اختلاف ته احناف او شوافع مالکیان او حنبلیانو کم اختلاف دي د سلور وړو مذاهبو دا سلور وړه برحق دي او دا د الله له جانب رحمت ته. نو لہذا دا کېدای نشي. او دویمه خبر دا ده چې تا ماله پیسې راکړې 100 دینار دې راکړه ته اوس په ما باندې د الله محبوب خار پرېږدوې، ته په ما باندې الله محبوب خار پرېږدوې. ما عزت مندو پیسې ورکړې ورته کېښوې وې زه دنیا په بدل کې د روپو په بدل کې د خپل محبوب خار نشم پرېښودلی. کتابونه لیکي چې امام مالک صاحب په کل جون کې یو حج کړی دی. یو حج یو حج امام مالک صاحب کړی دی. دینه بعد امام مالک صاحب بل حج نه کولو. ولې نه کولو؟ وې زه دا نه غواړم چې مدینه منورې نه زه بار شم او ما ته مرګ راشي. زه په مدینه منوره کې ځان دپاره مرګی خوښوم.
زه په مدینه منوره کې جون تیرول غواړم او دک خپل ځان د پاره مدفن ګرځول غواړم. نو ما عزتمندو قدرمندو نن داسې خلک شته دي نادانان چې حج ته لاړ شي خو حج ته تګ نه باده دوی څه کوي لاړ شي چې کوم فرایض د حج دي حج 3 فرضونه دي 3 دا حج فرضونه چې ادا کی بس بیا لسمې ذی الحجې ته بیا واپسی کوي. دا یاد وساتئ نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څوک چې مکه مکرمه ته راغی حج ته حج وکړو او فرمایي ما خواته نه راغی دغ سړی ما سره جفا وکړه جفا بے وفایي ما سره وکړه او امتی ته پکار دی چې یو ځل حج ته تللی څنګه به الله محبوب خواته نه ورځي څنګه به اخار ته نه ورځي چې الله قرآن کې فرمایي لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. الله فرمای اے زما محبوب ما دې په مکه خار باندې قسم وی یا رب په مکه خار باندې ولې قسم خوره آب زمزم دلته دي صفا مروه دلته دي دلته مقام عرفات ته دلته دستا کور دي. الله رب کریم فرمائی لا اقسم بهذا البلد ز قسم خورم په دې خار باندې ولی یا رب فرمائی وانت حل بهذا البلد دل جہاں تک قسم خورم اے زما حبیب چې ته په دې مکه خار کې اوسه په دې مکه خار کې ته اوسه دل جاته ز قسم خورم. نو ما عزتمندو قدرمندو مونږ بحیثیت مسلمان مونږ ته پکار دا چې دې دواړو خارونو سره مینا محبت کو دې دواړو خارونو سره یو داسې لگاو ساتو چې د دنیا یو مقام سره هم مونږه دومره لگاو په ځمکه مخ باندې نوي څومره چې اول مکه مکرمه او بیا مدینه منوره. مکه مکرمه چې دا د الله کور دی او مدینه منوره چې دا د الله محبوب کور دی. نو ما عزتمندو اهل ایمان لپاره ضروری دی چې هغه څه کوي هغه دواړو سره مینا محبت کوي او بیا په مدینه په مکه مکرمه کې جنت المعلا ده او په مدینه منوره کې جنت البقیع ده. جنت البقیع چې الله محبوب صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي نن خو خلق د چا خکور ویني یا خ گاډي ویني یا خنو کوي ویني دی وای چې کاش زدا سي وي